د چارسدي د ډسټریکټ هډ کوارټر هسپتال نوی ګمارل شوی مشر ډاکټر محمد شعیب وایي چې هغه دلته د اصلاحاتو په ځای کولو پرمیشن راغلی دی او هڅه به کوي چې ټول سټاف ځان سره وچلوي او په هسپتال دننه د چټو لپاره کاونټر زیاتې کړي داروګان ویړیا ورکړي او د ایکس رې نظام هم ټیک کړي ښاغلي ډاکټر محمد شعیب دلبر رادیو سره په مرکه کې وویل یو زه به خپل سټاف څنګه فیسیلیټیټ کوم ځکه چې سټاف فیسیلیټیټ نه وي نو هغه کار بیا نه کېږي هکه ته په زوره کارونه ډېر ګران وي په مینې سره چې کوم خلک کار کولی شي نو هغه په زوره نه کېږي دویم میشن زما دا دی چې زه به پیشنټ څنګه فیسیلیټیټ کوم چې هغو مونږ اسانتیا ورله پیدا کړو او دریم زه وایم چې دا هسپتال داسې ډېر زیات صفا نه دی او زه وایم چې دا صفایي خاص بندوبست وي زمونږ د هاسپیټل کې نو اول که ته وګورې چې ما دغه 2 ورځو کې کوم ویزټ وکړم زما په ذهن کې 4-5 کار داسې دي چې هغه ډېر زیات ضروري دي او الله دې وکړي چې زه پکې کامیاب شم خو دا چې په هسپتال کې د کومو سہولتونو برابرولو ضرورت دی نو ښاغلي محمد شعیب وایي یو زمونږ ایمرجنسي ده ایمرجنسي کې ما او ډي ایم ایس صاحب ښه سټرګل شروع کړي دي پورا پلان مې جوړ دی په 2 ورځو کې مې جوړ کړی دی مونږ ټراما چې کوم په وینو لړلي خلک وي هغه بیلو دا عام ایمرجنسي نه زوم او هغې دپاره ډېر ورک کول پکار وي دا هیومن ریسورس فرنیچر مطلب اکویپمنټس دا ټول ډېر زیات لکه ضروري دي نو دا زمونږ اول کار دی دویم چې ما دا لوی کتارونه وکتل د او پی ډي پرچو دپاره هغې باندې جاوید صاحب ښه کافي کار مونږ نن کړی دی ټوله ورځ مونږ نن هلته او پی ډي کې تېره کړې ده هغې کې مونږ وایو چې دا 3 پوینټس دي نو کم از کم 6 پکار دي خو 6 دپاره بیا ډېر څیزونه پکار وي پرنټر یې پکار دي سرور سره کنیکشن نو هغه مونږ وایي چې مونږ د 2 نه 2 زیاتو فلحال او بیا به 6 لرسو بیا به زمونږ چې ټوټل 6 کاونټره وي 3 د فیمیل دپاره شي او 3 د میل دپاره شي نو کم از کم پرچې اخیستلو دپاره هغه 1 غنټه انتظار کوي نو زه وایم چې دغه شی زمونږ ختم شي دریم مونږ زما ویزټ خو ما اصل کې ټول هسپتال ویزټ کړی نه دی زه چلډرن وارډ له تللی یم بیسیکلي چلډرن وارډ خو هلته اوس رجړو کې وومن اینډ چلډرن هاسپیټل جوړ دی خو سټیل د خلکو ډیمانډ دی چې دلته هم د چلډرن وارډ پکار دی زه 2-3 پېرې لاړم یو بیډ باندې لکه 2 پیشنټ وي 14 بیډز دي او 24 پیشنټ وي هغو سره میندې هم وي زه وایم چې که یو چېرته 8-10 بیډه یو بل واډ ورله کولاو کړو بقیا موږ نورو سیزونو کې هم ډېر سیزونو کې لګیا یو زموږ د ایکس رې سیسټم ښه نه دی چا پکې ډېر کار کړی دی خو لکه هر ځای کې کار نورم ممکن وي چې سړی وکړي دا په داسې حال کې ده چې په دې هسپتال کې یو شمېر مشران تېر شوي دي خو هر یو مشر پکې د اصلاحاتو په نوم دعوه کړې ده خو چې کله هغه لاړ شي او شاته وکتلی شي نو هسپتال د زوړ وخت نه په بد حال کې پاتې شوی دی نو اوس به دا کتل وي چې موجوده ایم ایس څنګه اصلاحات په ځای کوي عوام ولس ته یې څه ګټه ده علب خان شیرپو دلبر نیوز 400